ذكر فريد يا درجة وزمان شيوخ الشيخ شيوخ الشيوخ هذا مولانا عبد الحق رحمة الله عليه لما أسأل سنة دار نور أسانيد خدا هذا مولانا عبد الحق رحمة الله عليه أستاذ مولانا حسين أحمد مدني مولانا حسين أحمد مدني رحمة الله عليه هذا خبلون ولي حسين أحمد مدني خبلون ميو شراء محمد خبلون ميو شراء محمد Namunlah Allama Syamsul Al-Qamari rahmatullahi alaihi wasallam murtadi oleh ilmu metode agak Syamsul Qamar tu Syamsul Qamar no tapi ada yang badal kau Syamsul Haq dan tabaraka kata Maulana Husain Ahmad Madani no Syirah Muhammad nama mereka Landa Husain Ahmad di 19 Syawal Nur Lasam Syawal 12 شپږ نوي کې پیدا ده Nur Lasam Syawal 12 شپږ نوي 12 شپږ نوي 1296 12 شپږ نوي د کوم کلی کې چې پیدا ده دا غینوم دې بانګرماو Sampai yang tidak pasti kan, mungkin mana lagi banggar mau mim alif waw, banggar b alif nun gafra mau, atau zilin mere anau. Hindustan kita dengar sebisa, zilla anau sebisa, alif nun alif waw, atau seran sen. Husain Ahmad ibn Sayyid حبيب الله سيد حسين أحمد لبنانهم سيد حبيب الله لأنهم سيد بير علي لأنهم سيد حبيب الله أو لأنهم سيد بير علي دارهم دیوبند کے طول سبق پہلے اتکالے پدارهم دیوبند کے دیر کڑی فراغتاً دارهم دیوبند نشوے فديار للسواش بالس كدل الحجاز المقدس تا ديار للسواش بالس كدل او جدل مكيتا مدينتا نو شيخ الهند والسرد تردا دغه پورې تللی دی ټیشن پورې ریلګاډي کې بچل کنه ریلګاډي کې با سب دغه پورې دریا پورې تللی به کیشتو کې دی بحری جاز کې شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه هغه ورسره تردا ټیشن پورې پیاده درې ماشاءالله قابل شاګرد نقل کوته دی تر ټیشن پورې ورسره پیاده درې چې اته حجو کو مسجد نبوي کې درس تدریس شروع کړ هغه زمانه کې خدای نه حالت تو راوستي کړ مسجد نبوي کې درس تدریس وکړ نو مسجد نبوي کې 15 کاله درس کړ مسجد نبوي کې حدیث تو کاله درس کړ 15 کاله علي تبع لومبي قیام وکړ دیار نسوا شپانا سنوانا دیار نسوا تل نسوبوله لومبي قيام دوكارو دیار نسوا شپانا سنوانا دیار نسوا تل نسوبوله دویم قيام وکارو دویم قيام وکارو دیار نسوا شنو نوالا دیار نسوا شپږ وشتوبوله هجري دویم قيام وکارو دیار نسوا شنو نوالا دیار نسوا شپږ ویش هجری کوي دریم قیام بیا دوه کاله دریم قیام بیا دوه کاله دیار نسوا دیر شو اول نوالا دیار نسوا دیر اولنا دیار نسوا یو دیر اخره نو دیر شو یو
دریم قیام 2 کاله او 1313 اول نه واخله تر 1301 اخره پورې. څلورم قیام 4 کاله و. څلورم قیام څومره؟ 4 کاله. 1302 نه واخله 1315 شو. 1302 نه واله 1315 شو پورې 15 کاله. او ډېر عجیبه ده. مسجد نبوي کې دانش کونو د حدیث درس وکاو نو کله به وي چې رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نو دا به وي قال صاحب هذه الروضة الشريفة ما شاء الله دې په مناسبت قال صاحب هذه الروضة المكرمة هذا قال صاحب هذه الروضة الشريفة تاسو دا څه کړی شیخ الهند مالټا کې شیخ الهند سره شیخ الهند انګريزانو دا چې کوم تحریک وچلې ده دا آزادۍ تحریک یې آزاد کړو انګريز شاعر کې انګريز د هندستان او پاکستان نه وځي دا غي تحریک سره شیخ الهند دا ذهن کې واچي خلک مولیانو څنګه تاسو کې دي دا وسو تاسو کولی دا منځ آزاد کړی دی الحمدلله دغه عوامو ډېر لوی اخلاص دی دغه ټول خپل اخلاص کړی پنجابیان هم کړی دي پښتانه هم کړی دي بلوچیان هم کړی دي سندیان هم کړی دي سرایکیان هم ټول قومونه هم کړی دي او سره خیلی شیخ الهند ولکه هغه تحریک کامیابی کې ملایم نشي دغه چې خلک بیدارو د ملا کار خلکو په نظر کې دا اچول چې انګريز زموږ قرآن غلام کړی دی او انګريز زموږ دین غلام کړی دی او موږ د خپل دین او د خپل قرآن د انګريز د تسلط نه بچ کوو نو عوام بیا څه کوي چې دي اوس مې دا غلام احمد قادیانی خلاف جواب ورکړي تر څو چې مولا دا قواعد او دا غلط تدریات خلکو د دې مخکې کړي څو راپاسي نو بنیاد شیخ الهند دا سی بنیاد او مالټې کې نو ډېر خطرناک دي هغه کې شیخ الهند گرفتار مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه په خپل لار د جیل دار وکړه په خپل وی ما وطن کې جیل تا وی څه کې په جیل کې وی نو ما استاد ته کوم جوړ کړی دی هغه دا او مقصد یې څه په جیل کې چې دا حضور پاک تمام مختلفات د شیخ الهند خدمت کړه دا خدمت انہوں نے سرے زمانہ حسین احمد کوئی تو ہمارا کا مطلوب ہے مارکیٹ تو مطلوب ہے یہ رہے لا حسین احمد مدنی یا پہ اللہ دادا تشریف پڑھنے سلام پہ حسین احمد تین منی ویسو آگے انہوں نے بھی اللہ پاکستان خدمت سر اور رسول نظر آوان تاسو طبیعتا انہوں نے درد اور دانا استاد میری مدد ہے یا وہ بیٹھ کے اعلان دے دوں گی داخل بچے مولانا سے جوڑے ناشنا رہتا تھا رمضان میں آشنا شیخ الہند بھی ختم رسول پڑھا قبر محقق ختم سکنو پٹرول جیل کے حافظ شیخ الہند نے خفش ہو بیسط کا البتہ ختم سنت منباتش مولانا حسین احمد بدنی مرتبہ حضرت ماتا دعوت کرتا تبي شروطهم فقال يا دول ويرطبنا دروازة بيوسي فاريا دولا أو نشبه بفتاوك يقول قرآن مرد يكشو فقد مكشو أو صاحب من خير الشمالين حرام تدرس تيرا جمالي الأولى تيرا صوصتر تركي وفات شبه تيارنا الصوت واويا تيارنا جمالي الأولى تيارنا او دیار تصور هو يعني دیار جمال الاولى دیار تصور هو يعني 1957 کې وفات شوی نور تصور هو باندې 1957 نور تصور هو باندې کې وفات شوی او چې څنګه نمانټینا خلاص شو نو به په دارالعلوم دیوبند کې شپه راځي
مرتے ہیں کہ خلاص شو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بڑے عجیب دارا کہ تحریک آزادی جلسے میں پورے حدیث کو مرستا ہے نو ہر وقت برا ہے دشپی دولس برا ہے کہ یو برا ہے نو طالبہ والے تو طالبہ پراجے میں حدیث درس هم هغه جلسونه ده چې د خلکو په زړه کې د هغې نفرت پیدا کړي او هغې نه خلاص شي او هم امیدوار هم پرې دي قربانۍ ورکړي امیدوار هم خپل مقصد هم هغې خپل مذهب آزاد ورکړي په هر کې په هر ټیم چې به راغی طالبان به راځي چې داسې به شروع شي او د ځان له په خپل کور کې یو کوټه کې د ملاس د یو ځای جوړ کړی نو هغې کې ځان د خاورو بالښت جوړ کړی خاورې او بالا نو کله کله په هغې سملاس دی دا ورته وایي صاحب جامې د ټولې د خاورو او سر دې د خاورو وایي د قبر ملاس دې سره ځان بدل د قبر ملاس دې سره ځان بدل چې دا تاسې به په قبر کې سره دا زموږ کار دی ښه اوس د مولانا حسین احمد مدني استادان څو دا سره نومې کړه دا هغه ترمذی د مولانا عبدالعلی دهلوی نام اغشته او د شیخ الهند نام د شیخ الهند په مکمل شاګرد او بخاری ترمذی ټول یې په شیخ الهند نوي خپل سره نوم کاوه شیخ الهند په ټول کتابو کې استاد او احادیث د اجازت الحدیث ټول کتابونو کې دا ورته شیخ الهند کړی دا کماته خپل شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په ټولو کتبو کې اجازه کړی محمود کوم دې ویلي دی رحمت الله علیه ټول کې اجازه کړی مولانا زمونږ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه ما په تاسو چې کوم کتابونه ما ویلي دي په ټولو کې باندې اجازه زمونږ بابا جی هغه ما مشکات ټول احادیث راځي ډیرو کتابونه لیکن پٹولا حاضر کی ماتا غیر ہے وہ لیکن مولانا شیخ احمد استاد کو شیخ الہند وہ ترمذی کی وہ مولانا عبدالعلی دہلوی کی اجازت ورکړه دغه وخت میں نے نا شیخ الہند نا وہ ترمذی کی وتا چا اجازت ورکړه شابه شیخ الہند نا ویل نا هغه خو اجازت مولانا عبدالعلی دہلوی دا بدیار نصو سلوی کې وفات شوی المتوفى دیار نصو سلوی او دا مولانا خلیل احمد سہارنپوری مو ته اجازت کړی صاحب د بدل المجود مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب د بدل المجود دا ولود چاته دې بدیار نصو شپږ سلوی کې وفات یاد رشوه لمجمعاتكم د استاد د ټولو کتابونو څوک دی شیخ الهند اجازت یې کړې د شیخ الهند استاد څوک دی مولانا قاسم نانوتوی د شیخ الهند استاد څوک دی مولانا قاسم بس او اجازت په ترمذی کې مولانا عبدالعلی دهلوی او خلیل احمد سہارنپوری ورکړي او د دې دواړو اجازت چاہتا اجازت رشتے دا مولانا قاسم نانوتوی شاگردان دا شیخ الہند پشا دا مولانا قاسم نانوتوی شاگردان دی دا شیخ الہند پشا او دا مولانا رشید احمد گنگوہی شاگردان دا مولانا رشید احمد گنگوہی شاگردان دی نو سند دا اجت شو سند سنگا اجت شو وکر تمر علی حسین احمد د چا شاګرد شو د شیخ الهند دا شیخ الهند د چا شاګرد شو قاسم نانوتوی د چا شاګرد دی د شاه عبدالغنی مجددی الله شیخ الهند د چا شاګرد شو دا حسین احمد مدنی د چا شاګرد شو شیخ الهند ورش مې یو واسطه ده شیخ الهند د چا شاګرد دی قاسم نانوتوی قاسم نانوتوی د چا شاګرد شو د شاه عبدالغنی مجددی د شاه عبدالغنی او د مولانا حسین احمد په منځ کې څو واسطې دي درې کړه یو د شیخ الهند یو د مولانا ناصر او بل د چا ها ولې یو دی
يودا مولانا الشيخ الهند يودا مولانا قاسم نانوتوي والمسيح شاه عبد الغني مجددي شو ندو عسيتش أنا كتوش أنا وديبنا مولانا عبد الغني دهلوي أو مولانا خليل أحمد سهارنپوري داغي أستاذ مولانا قاسم نانوتوي داخو يوش लेकिन यदि द्वार उस्ताद मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे यदि द्वार मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे उस सनद से जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी उस्ताद तो जो खलील अहमद सहारनपुरी और मौलाना अब्दुल अली दिल्ली और दा अली उस्ताद तो रशीद अहमद गंगोही और दा रशीद अहमद गंगोही उस्ताद तो जो شاه عبد الغني مجدد نواسطي ومغربي وفرق سجو مولانا سيبو أنت مع شيخ الهند مولانا قاسم أو شاه عبد الغني أنت مولانا قاسم تيوبر أنت مولانا خليل أحمد سهارنپوري عبد العلي دهلوي أو مولانا رشيد أحمد گنگوهي أو بياد رشيد أحمد گنگوهي أستاذ شو شاه عبد الغني مجدد يا أستاذ الهند لك بوصل بل رشو بل سنن دا بيوش نور دا تمام ان شاء الله ولك لك مشكلة كنا أقول كذا شيخ الهند حالات تنتظرون دي شيخ الهند مولانا محمود حسن رحمة الله عليه ولادت شوية بدولة سوا أردش بيتك ada kabar taliban gami kala satu ko shumare wahid sabab redam nan sab la khatir awar bas ko parwani na bijo wala rakale likar ke inshallah uga garmi muki iman da huwa hai bas ko parwani na barabar hai kya mashallah wiladat di badula sawa ardash pe taki adalla sawa yawm bandu isawi مطابق دا أطل السوا يو 50 عيسوي وفات دي پدیار السوا يو کم سالویخ دي وفات دي پدیار السوا يو کم سالویخ 1339 ابتدائی تعلیم په مکتب کې ویل دي لکه موږ سکول ورته وایو او هغه زمانہ کې دا سکولونه نو زموږ والا هغه کې بل دینی خبر صاحب کتابونه ورسره فارسی में مخولا فارسی हिंदी में مخولا د هندستان اردو में مخولا او عربي में مخولا وطن مانتا اتا کې ورته څه ورته فارسی مخولا شابه हिंदी مخولا اردو مخولا او عربي مخولا دا څلور سیدونه به مخولا او بیا په 1203 اتیا کې تدارلوم دیوبند بنیاد کې خوړل شو 1283 هجری 1203 اتیا 1283 هجری کې تدارلوم دیوبند بنیاد کې خوړل شو دا وخت د کومر کې د لسکار نړومبه شاګرد تدارلوم دیوبند شو مولا محمود او شاګرد محمود دا دو محمودين مشهور شو شاگرد محمود دا محمود حسن او استاد محمود مولا محمود دا دو مشهور شو شیخ الهند یو استاد دی مولانا قاسم نانوتوی رحمه بل استاد دی سید احمد دهلوی رحمه الله سید احمد دهلوی رحمت الله علیه او بل دی مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه دی استادان صحاح کی سمر دی دیر مولانا قاسم نانوتوی نبی ودون سوا شپږ
صحاح کی تمردی دینا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نبیلی بدول السوا شپگت یائی استادان اندوک شو مولانا شابتی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پریم سوئے سید احمد دہلوی مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوی مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ سلوين قال هذا الحديث مدرس هذا هو سلوين قال او شاگردان الزوزي غير شيء ومن أجلة تلاميذه مولانا حسين أحمد مدني شاگردان كيف ورد مدرس لكن مولانا أشرف الثاني مولانا أنور شاه كشميري مولانا أنور شاه كشميري مولانا عبيد الله سندي مولانا عبيد الله سندي مفتي كفاية الله مفتي هند مفتي كفاية الله مولانا الشبير أحمد عثماني وهو صاحب فتح الملهم مولانا الشبير أحمد عثماني شيخ الأدب مولانا إعداد علي مولانا إعداد علي سيد فخر الدين مولانا إلياس رحمة الله عليه مشهور الداعي لأمته الداعية الكبير مولانا إلياس رحمة الله عليه ليش شاگردان اور مولانا سے بھی خبر مدین کے واجب یہ تحریک ازادہ کے لیے بھی خدمت کرے تاکہ اس یو واقعہ سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وسلم مارٹا کے خیر شیخ الہند کے کہا وفات شو اور دل ابو سلم کو دیو کہ مولانا حسین احمد سے نوبت ہے چې تاسو غاسل ورشاو علماء دوی چې راځي املا ټول داونه بلا باندې ټول اټ داونه خدای تاسو دې نو دیو چې دا مولانا حسین احمد مدني معلومات چې کله مولانا حسین احمد مدني سے راغی هغه ورته ونه وجره دا په مثلا زموږ د شیخ راز دی خو خیر دا د وفات نه پاتې ده تاسو یې وکړه چې موږ د مالټي په دې نو مولانا شیخ الہند کو سوا انگریز راج ہو گئے تفتیش دفعہ انویسٹیگیشن تو چکر ویدی ہوتا تو حشاش بشاش سر کی ممتازہ بھی وجود ممتازہ لا تقوی ممتازہ اور چکر واپس راڑے تو سر کی ممتازہ بھی اور تو وجود پتا سے رمیدہ لر لیدہ اپنا مطلب دیا اور بنا رہے جبراتر اپنے تکلیف بنا روان نمون دیو لن تنفوس پچیان حضرت نتنفوس کو کی داوانی نمون دی تنفوس کو حضرت تاسو جدے خشاش بشاش اور چه واپس راشے بیا مطلب پریشان دی بیون سین احمد دا تنفوس مکاو کیونکہ وہ اصرار ہوتا نبی اللہ تو فرمائے بیون سین احمد مالا دن نبیلہ شاٹون داتے پھر نکان دے پھر دولم او سره یو کاغذ راته ټولې کې بدې رسا اکاغذ کې څه لیکي هغه کې دا لیکلي چې دا انګریز سره زمان جوړه درونه نشته په زمان انګریز جوړه دا ویونه ناستو چې یو انګریز راته جوړه وشي باندې څه دوی کہ حضرت ذرا حلیم و خبرات دستا دشمن ابتدام دشمن وہ دماغ سر حقیقت ہے تاکہ لکم عبادت کے مبین کم ذکر و اسکار کے دا مبین تاکہ مخرج کما رنا کی جو دیتا دا محسوس ہو تالا چه اتا کما صدا در کی لدر تنشم ہے جدار کم تکلیف در دے نو یو خبر لنا کلیما تو میرا مانی کلا رکوٹے مکلی کانا دی بدی دستا وقت کلی کلو جدا انگریز سر دروش انگریز سر زمان دشمنی خواهم و تیاری اما
دا به اخبار نه دي، دا به رسالې نه دي، دا به زما اوس ته راځي. زه د خپلو افسرانو نه په دې تا خلاصوم، بس صرف تا پې وباسم. ولیکه څه پې کېږي، تحریک جاري ساته ده، درې وباسم، بل تحریک دې چلاوه. نه به اخبار نه دي، نه به رسالې نه دي، نه به ریډیو نه دي، صرف ما او تا پې خبر یو او دا زه خپلو افسرانو ته ښیم او تا پې وباسم او دا ته زه ګارنټي درکوم چې دا کاغذ واپس تا له راوبېش کړم. تا نه چې کوم تکلیف درکوي قسم دې که درته ټینګېدی شي. وایي چې دا خبره یې وکړه نو موږ شیخ الهند ته وایي چې حضرت څه چلو شو ولیکه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. نو که زه ولیکې چې زما انګرېز سره دشمني ختمه شو، مذاکرات وشو او کامیاب شو، څه چل کېږي؟ تحریک بار به ولې خپل تحریک جاري ساته که دوی غم نه بچ کېږي، شاګردان هم د غم نه بچ کېږي، سزا نه بچ کېږي. نو ولیکه ورته باید خپل تحریک چلاوه. دا خو رخصت شته که نه؟ الا څنګه دی من وکړې او قلبه مطمئن. وایي چې دا مو ورته وایي، وایي شیخ الهند غوسه شو، سترګې سرې شوې وپړسېد. وایي چې حسین احمد ما خو دا خیال و چې ستاسو په ما دا یقین دی چې زما ایمان ډېر کمزور دی، خو زه خو شکي شوم، زما د ایمان تاسو ته ډېر کمزوری ښکاره شو. ما خو زما ایمان تاسو ته دروند ښکاري. زه خو په ځان بدګمانه شوم، څه چل شوی دی ما نه چې زما ایمان تاسو دومره کمزوری ښکاره چل څه شوی دی؟ زه د حضرت بلال بچی یم، هغه عزیمت او رخصت نه پېژنم. زه د حضرت خباب بچی یم، هغه صداګانې نه دي موندلې. زه د حضرت سمیې بچی یم، زه د حضرت یاسر بچی یم، زه د شاه ولی الله بچی یم. دا تکالیف هغوی برداشت نه کړل، هغوی عزیمت او رخصت نه پېژني. ما دا رخصت ښایي په ما د انګرېز لمن نیسئ او د رسول الله مبارک لمن راباندې پرېږدئ. ما د رسول الله مبارک لمن نیولې ده، دا پرېږدم، دا انګرېز لمن ونیسم، هر څه چې کېږي کېږي. خو زه د انګرېز لمن نه نیسم، ما د رسول الله مبارک لمن نیولې ده. وایي موږ چپ شو. وایي چې چپ شو، وایي دی کې شیخ الهند مطالب ریټ وارنټ راغی، د مرګ پروانه، مرګ فانسي. بیا دا بچ کړو، بیا د مرګ فانسي په اپیل ختمه شوه. اپیل هم نه دی کړی، هم اوږده قصه ده. وایي د ریټ وارنټ د مرګ پروانه راغله چې په پلان کې ورته دا فانسي کوو. وایي چې پروانه راغله نو شیخ الهند ډېر زیات وژړل، ډېر زیات. موږ شاګردان یو بل ته وایي چې دا ولې اوس پورې په دې دومره ډاډه وو چې وایي زه د سمیې او د بلال او د خباب بچی یم او اوس جان خدای مکه خاتمه مې د شیخ نه ګډوډه شوې. دا څه شو؟ وایي موږ ورته وایو چې حضرت اوس پورې خو تا وایي زه د بلال بچی یم، د خباب بچی یم، د بي بي سمیې او د یاسر بچی یم او د شاه ولی الله بچی یم. اوس چې د مرګ پروا نه ده نو جاړ دا ولې مرګ نه یېرېږي؟ دا خو یې نه یېرېږي. حسین احمد د مرګ نه یېرېږي، ژاړم په دې نه چې مړه به شم. خبره نشته چې زه د انګرېز په دشمنۍ کې مړه شم، ما له ساه ده. د پانسۍ هغه کلی چې د انګرېز په دشمنۍ کې او د قرآن په ازادۍ کې زما غاړې ته جوړې کېږي، زه به هغه ښکلومه. زه به هغه پانسي هغه چې ما ته کومه پټۍ اچوي، زما مری ته ما پانسي کوي، زه به هغه اوس وچوموږه او زه ښکل کړم چې د الله د دین لپاره زه پانسي کېږم، د قرآن د ازادۍ لپاره. په دې نه یېرېږم چې نه ژاړم، په بل شي ژاړم په دې چې زه کله مړ شم نو زما دا شهادت به الله ته پېښ کېږي. فرشتې به وړي چې ستا فلانکې بنده ستا په دیني مسله کې پانسي شو. الله ته هر څه پته ده، خو دا عمل په دین رسېږي که نه؟ الله نه خو یو شی پرېږدي، زموږ مونځونه نه رسېږي. الیه یسألونک نو زما دا روح به بله ځي، زما دا شهادت به بله ځي. یېرېږم په دې چې هسې نه د انګرېز دشمن د لاسه پانسي شمه او زما شهادت الله ته ورسي او الله زما
رد نه کی دا ماته نه دی قبول دا خدا مال نه دی کړی ریا لپاره کوي مال نه دی کړی د خپل شهرت لپاره کړی مال نه دی کړی د خپل نمود لپاره کړی مال نه دی کړی دې لکړي چې خلکو چې شیخ الهند په تاریخ آزادۍ کې ډېره قرباني ورکړه نو اسنه د ما په شهادت سره کار خیرانه کوي شهادت مې رد نشي په دې کې نو انګريز راته منصب شه او خدای ته قبول نه ولدا وخت لا الله سبحانه وتعالى دا زموږ کار دی یا الله پاک الحمدلله یا رب خدای پاک راوست او نتیجه په دې باندې مونږ شو هوا چې الله پاک پاکستان مدد کړ او الله هندستان مدد کړ دا انګريزستان الله پاک دا دغه ځای په باندې زموږ علماء کرام زه اکثر د خپل مرګرو ته زم جوړ کې د دې ملک په جوړولو کې د دې په بنیادونو کې د موږ علماء مې شامل دي تاسو تاریخ وګورئ نو مستر تامسن هغه یو کتاب لیکلی دی او هغه کې په تاریخ آزادۍ لیکل کړی دی هغه وایي د بمبې نه تر دهلي پورې زه ګرځېدلی ما ته داسې خونه نه ده میلاو شوې چې هغې کې یو ګلاب لټکاو دي هغه خونه کې یو عالم بربټ باندې او یو ځای ته ورغلم تاریخ مې لیکم زه مورخ وم انګرېز وم یو ځای ته ورغلم د سوو غوښو بوی مې محسوس کړ نو ما دا څه دي نو چې زه ورغلم نو دا علما به جامې ویستلې او د اور بټۍ وې او دا به بربټ په دې بټو کې ورغلو څه څه کوي مولانا چې دا عمل د علماء په قربانو ادا شوي او دې ډېرې لویې قربانۍ ورکړې شوي علما هم عوام هم ښځو هم ماشومان هم هر چا قربانۍ ورکړي نو دا په دومره قربانو حاصل دی نو باید چې موږ د خپل ملک د حفاظت لپاره دعاګانې وکړو دا ملک زموږ له لار نشي خدای دا ملک زموږ مضبوطي عمل زموږ کلکي عمل زموږ ټینګي او دا عمل زموږ موږ چې وحدت دي د امت ته زموږ بل امت نه هندوان لا کولی شي نه بل هم لا کولی شي نه بل او چې مسلمان متفق او متحد وي نو موږ د دې ملک حفاظت غواړو خو یو ټکي پکې دی د نظریاتي سرحداتو او د جغرافیاتي سرحداتو د نظریاتي د دواړو غواړو او وایي چې د عمل الله په قرآن او سنت هم آباد وساتي بل محفوظ وي او د بل په کوڅه کوڅه کې د قرآن رڼایي د ملک په جومات کې د قرآن رڼایي او د بل د الله په کتاب او قرآن باندې عبادت دا ټول شوی دی الله باندې زموږ د ملک حفاظت وکړي هم د جغرافیه سرحداتو او هم د نظریاتي سرحداتو چې قرآن او سنت دی بهر کې پروت لږ وخت مخکې لاړ شو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دا هغه استاد څوک دی نانو ته کې پیدا شوی دی نانوتوي ورته ذکر چې کوم ځای پیدا شوی دی نانو ته او په سن 1298 کې پیدا دی 1298 کې پیدا دی او په 1299 کې وفات شوی هجری 1298 هجری او 1299 هجری کې وفات دی مولانا قاسم دا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه او دا مولانا رشید احمد گنگوهی دا دواړو استاد څوک دی مولانا شاه عبدالغنی مجددی کیا کړی دا مولانا قاسم نانوتوي او دا مولانا قاسم نانوتوي د مختصر ترجمه کړه مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه په نانوته کې پیدا دی او د دارالعلوم دیوبند لومړی بنیاد ایښود مانا تاسو ته او د دوره حدیث اجازه شوې ده د دوره حدیث اجازه شوې ده دا موږ دا کتاب کې نشته دا مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه اورېدل کتاب کې نشته وایي چې کله شاه عبدالغني مجددي وفات شو او په خوا درسونه ورته زموږ په شان داسې پیریډونه به نه یو استاد سره مخالف کتابونه نو طالبانو ته سبقونه لیکلي پاتې شو طالبان راروان شو نو دا اوس چې کوم دی د دیوبند دارالعلوم دی دې کې یو جومات په چته آبادي ماسته نو دې باندې طالبان غرمانه د احتیاطي مو ستړي مو د جومات ته راننوتل
او د دې جمعه د امام مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله چې طالبان راغلل نو ستړي بسترې یې خو دې او صادرونه لري کړل نو مولانا قاسم نانوتوي څه په کې دا طالبان دي او ستړي دي او تګي دي نو بس هغه د زر زر سبیل نو کوزه وته ډاکو مګي وته ډاکو نو طالبان لګیاري په ځان او باچی کیاشي او بس کی او کله کله او مولانا قاسم سے بدا خامدا جامع ټول لوړدان کړو طالبان باجی بری आवाज ور بابا او بڑے میاں دربانی جلدی نکال تو بزر رو باسا لوٹے بر دو لوٹے ڈکے کرا اگلا گیا دے اوپر باسی او دوی سمجھدار کہ یکشو جو بسر مذاکرہ گئی یا کتاب المسلم دے ہوئی بخاری ترمذی سنن پڑھے پائے وانا قاسم نے مدوی سے ودوی بچے ولی خفائے یرا دم استاد شاہ عبد الغنی مفاز tidak boleh diberitahu apa ada yang beri suri kemudian bela bela kurang kan bapak kita hari itu kita sudah bela mungkin bapak berarti dia kurang kita tak boleh ada pertanyaan apa dan hadis kita boleh nuzar dan hadis ya mana syuruh ke kawan dia dah kawan dia masalah apa kawan dia dah kawan dia apa ya bapak kita pada pusat punya Bapak dia ni tabar nanti, agak boleh bapak jiwa tapi kita sudah boleh beri deh, kemana syukur ke, Taliban dan dulu kita masak tapi jadi orang tahu, ada ke dulu bapak jadi jadi tahu, kita biar tahu, baik bapak jadi, nah jika dia sabak pati dia ada nama, jika dia sabak pati dia bapak jadi, saya tahu berada nama sekali kawan kawan, mana kawan, jika dia sabak pati Al-Talan Baghair kata Syekh Abdul Ghani menjadi tahkim syuruh. Syuruh kata Taliban mungkin asal rambulan jauh. Tak asal masalah. Tas tahqiq wa tawqaf. Tas tahqiq. Jadi Taliban masuk tak. और क्या बोलता है बेहद या तो आप Syekh Abdul Ghani हैं जो माले अमल में जम दे या उनके उस्ताद और या उनके शागिर्द जो माले या दारू उस्ताद है और या दारू शागिर्द terus orang malah kasih sebetulnya जो मेरे उस्ताद थे आदम उस्ताद नंदा दौरे hadis की ज्यादा है और वो वाक़या तदरीरी मौलाना कासिम नानोतवी से बोली बेचारा माशूम जमा हो बोली इधर बैतुल्लाह के पास वाला है और zaman Allah sempurna dah kubur cini rawani dunia tak beri kalau tu mama Syekh Maulana Abdul Sami Yo Rustum Abdul Sami se da Diwan ke cerita kana de dar da mama Maulana Abdul Sami maka dia mama jida ka ko mili awat de bache abshir mubarak desha قال ما الله پاک دې بیت الله ولا د دین داسې خدمت اخلي استانه د دین چيرې د دنیا ګډ ګډ رسېږي ان شاء الله او مشوره واقعا د دارالعلوم دیوبند د دنیا په تاسو ورېدل چې کله دارالعلوم دیوبند دا جوړه د جمعه کې د انار د فضیلت سببونه کېدل چې کله بیا دارالعلوم جوړو د دیوبند نو بیا فکرمندو چې دا دیوال کم دی و دارالحدیث کم دی جوړ کم اقامه کم دی جوړ کم شفیع رسول اللہ مبارک کو حضور پاک مبارک ہوتا ہے پریشان ہے اللہ رسول پریشان ہے جمعہ بنیاد دیکھتا مناقشہ میں دیکھ جنرا دیں پھر آتا رسول اللہ مبارک میں کہ کنڈے وسارا کر کے رکھا ہے قرآن کے ہوتا ہے تو ایک ساتھ پاس ہے تو بھی زبردم جو کو تم کوئی خوب دیکھا نا زبردم جو کو ما یا زنا نقشہ نہ کرتا ہے حضور پاک کا مانا تقول دینا جوارا غیر رسول اللہ مبارک تقول نقی قولا کنڈے کر خدمت میں کی دفعہ تبرتے دا صبر فصل دفعہ صبر الوی فیض اللہ دیو کرنا ہو سیاسی فیض دے جہادی فیض دے فتحون فیض دے علم فیض دے قرآن فیض دے دعوت فیض دے دا دول دیو کرنا ہو جوائز دنا مدینہ منورہ کے اس وقت کم سے چلتے ہوئے ماں دغٹ علماء سره زما ملاقات شوه یو ډېر لوی عالم داخلي استاد ماته دا دیوان پاتې او تاسو مدرس دي افریقا کې په دوه ملکونو کې نن د دیوان بچی لګیا دي الحمدلله شاګردان او د دین خدمت کوي الحمدلله او چې کوم دې د باطل مقابله راغلی د باطل پورا نشاندهي دیوان علماء کوي دې د قربانۍ بیا ارجع ورکړي او په هر مقابله دیوان د باطل مقابله کوي په باطل دا نه ولا پاتې شي د دیوان بچی بهر کې په داسې
داسنون ډېر واقعات دي اوله د مقام مقاوم ان شاء الله د مولانا قاسم نانوتوي بانی د دارالعلوم دیوبند دا هغه او د مولانا رشید احمد ګنگوهي استاد څوک دی مولانا عبدالغني مجددي یاد شو مولانا عبدالغني مجددي دی استاد شو او د مولانا عبدالغني مجددي استاد شاه محمد اسحاق دی شاه محمد اسحاق د مولانا قاسم نانوتوي استاد څوک شو شاه عبدالغني دا استاد څوک شو شاه محمد اسحاق دی او د مولانا رشید احمد ګنگوهي مخکې مو وایي که نه د هغه استاد مولانا هغه هم شاه عبدالغني د هغه استاد هم شاه عبدالغني دی او د شاه عبدالغني استاد شاه محمد اسحاق او بله مورا د مولانا قاسم او د مولانا رشید احمد ګنگوهي د دواړو استاد مولانا احمد علي سهارنپوري دی تاسو پوهېږئ مولانا احمد علي سهارنپوري دی ولې د دواړو استاد مولانا قاسم او مولانا رشید احمد ګنگوهي استاد مولانا احمد علي سهارنپوري دی دی متوفا دی په 1999 کې او د هغه استاد شاه محمد اسحاق دی او د دې مولانا قاسم او د مولانا رشید احمد ګنگوهي دریم استاد مولانا سعید احمد مجددي دریم استاد مولانا سعید احمد مجددي دا استاد شاه محمد اسحاق نو دا یوه واسطه باندې شاه محمد اسحاق ته موږ ورسېدو وخت یې پوره دی دا موږ به سبا درکوو انشاءالله اوس خیر تحقیق ان شاء الله د موږ اوس په فوائد اصولي کې سبق اسانه شو لږ